د ماشومانو وظیفه به د کل نه شروع کیږي. اوس هم ځینې داسې کسان دي چې هغه 10,500 روپۍ راغلي نو هغو ته هم د ماشومانو وظیفه چې دا ورسره هم میلاویږي. خو کومو کسانو چې مخکې خپلې روپۍ راغستې د ماشومانو نو هغه دا تپوس کوي چې د ماشومانو هغه وظیفه چې دا به د کل نه شروع کیږي. او کومو کسانو له چې اوس د ماشومانو د وظیفه ورکوي نو دا تاسو له تېرې شوي روپۍ چې دي هغه تاسو له درکوي. لکه زړې روپۍ د ماشومانو هغه چې دي هغه تاسو ته اوس میلاویږي. کوم چې په جنوري فروری کې روپۍ شروع شوي د ماشومانو هغه روپۍ چې دي هغه تاسو ته اوس میلاویږي د بېنظیرو د روپو سره. نو کومو کسانو چې په جنوري فروری کې خپلې روپۍ راغستې دا تپوس وس کوي وایي د ماشومانو وظیفه چې دا به د کل نه شروع کیږي. نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې دپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی مخکې شیر کوئ چې نورو غریبانو ته هم ورسي. نو د بېنظیره کفالت پروګرام روپۍ چې دي هغه شروع شوي دي. تاسو ټولو ته پته ده 10,500 روپۍ چې دي دا اوس هر یو کس ته میلاویږي. نو که کومو کسانو خپلې روپۍ نه راغستې نو تاسو اوس خپلې روپۍ چې دی دا راغسته شئ ځکه دغه روپۍ چې دي د ټولو په اکاونټونو کې جمع شوي دي. په دې کې ځینې نوي کسان دي نو هغه خپلې روپو معلومات نه کوي. نو تاسو لاړ شئ کوم ځای کې چې روپۍ میلاویږي هلته کې خپلې روپۍ چک کوئ. که ستاسو په اکاونټ کې د روپۍ جمع شوي نو تاسو ته به هم دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. خو په دې کې ځینې کسان له د ماشومانو وظیفه چې دا ورکوي. نو تاسو ته چې کومه د ماشومانو وظیفه میلاویږي نو دا د جنوري فروری روپۍ چې دي دغه تاسو ته میلاویږي. دغه شان د کم کسان چې په خیبر پښتونخوا کې دي نو دلته کې چې کم د دې ځګي وزیر اعلی اعلان کړو د 10,000 روپو نو هغه 10,000 روپۍ چې دي هغه ورسره هم تاسو ته میلاویږي. نو هر کله چې تاسو د روپو ځای له ځئ او خپلې روپۍ راخلئ نو د هغې سره رسید چې دی دا لازم راخلئ چې تاسو ته پته لګي چې په دې کې د وزیر اعلی هغه روپۍ شته که نشته. دغه شان د ماشومانو روپۍ پکې شته که نشته او د بېنظیره کفالت پروګرام روپۍ پکې شته که نشته. ځکه که تاسو دغه رسید راوانلئ او کس ته ډایرکټ وایي چې موږ له 10,500 راکړه نو تاسو له به هغه 10,500 درکړي. دغه شان د وزیر اعلی سره 10,000 روپۍ دي او که ستاسو ماشومان به دې کې رجسټري نو ستاسو د ماشومانو روپۍ چې دي دا به هم تاسو ته میلاویږي. هر کله چې تاسو روپۍ رالی نو د هغې سره چې دی رسید لازم رالی. کم کسان چې د دې په باره کې تپوس کوي چې د ماشومانو وظیفه چې دا به د کل نه شروع کیږي نو د هغو له طرفه وینا ده چې هغه به د راتلونکي میاشت کې چې دی دغه روپۍ به شروع کیږي نو تاسو ته به هغه چې دی جدا بیا میلاویږي. که کوم کسان دا 10,500 راغستې نو تاسو به ځئ او بیا به د خپلو ماشومانو روپۍ چې دي دا به راخلئ. ستاسو چې څو ماشومان نو تاسو ته به د هغه ماشومانو هغه روپۍ میلاویږي. خو حالن ساعت چې دی هغه به د حاضرۍ حساب کتاب به لګئ چې ستاسو د ماشومانو حاضري لګېدلې ده که نه ده. ځکه چې 80% حاضري نه لګېدلې نو هغه ماشوم له چې دی بیا دا روپۍ نه ورکوي. نو خپل ماشومان چې دي دا په پابندۍ سره سکول ته لیږئ. چې کله دا تاسو په پابندۍ سره سکول ته ورولېږئ نو بیا به تاسو ته هلو د ماشومانو وظیفه چې دا میلاویږي. که تاسو خپل ماشومان نه لیږلي نو بیا هم ستاسو ماشومان ته چې دی دغه روپۍ به نه میلاویږي. په دې کې به ځینې نوي کسان به چې موږ ته به د ماشومانو روپۍ څنګه میلاویږي نو د هغې لپاره به تاسو خپل ماشومان چې دی په دې کې به رجسټر کوئ. که طریقه نه درځي نو د دې په باره کې چې دا زموږ ویډیو شته یا کومو کسانو ته د بېنظیر روپۍ چې دي دا نه میلاویږي نو د دې په باره کې هم زموږ ویډیو شته چې تاسو خپل ماشومان چې دی په دې کې څنګه رجسټر کوئ د دې طریقې کار سره د هغې په باره کې زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو شته. په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک سرچ کړئ زموږ د یوټیوب چینل به راته راشي نو تاسو په هغې کې داسې معلوماتي ویډیوګان چې دي هغه حاصلولی شئ. خو کومو کسانو چې دا تپوس کوي چې د ماشومانو وظیفه به کله نه شروع کیږي نو به کله شروع کیږي نو هغه به د راتلونکي میاشت کې چې دی هغه به شروع کیږي او تاسو ته به د ماشومانو روپۍ چې دي دا به هم میلاویږي.